فخرزمان د پاکستان کرکټ بورډ سټاف لا ډېر سپینی سپینی خبرې کړې دي. محسن نقوی ته هم ډېر صفا الفاظو کې ویلي دي چې منم د پاکستان د ټیم کمزوري به د پاکستان کلاډیان وي، خو منیجمنت چې کم دی هغه هم ټیک کا. ډېرې بولډ داسې خبرې ولا کړي چې تر اوسه پورې داسې خبرې د پاکستان کرکټ بورډ افیسرز لا یو کلاډي هم نه وي کړي. تاسو ته یاد شي چې څو ورځې مخکې د پاکستان د کلاډیانو او د پاکستان چې کم پی سی بی کم منیجمنت دی، کم کوچز دي یا د پی سی بی دننه چې کم ډایریکټرز دي، د هغې میټینګ شو د پاکستان سینیر کلاډیانو چې پای کې فخرزمان شو، بابر اعظم شو، شاهین افریدي، محمد رضوان، شان مسعود چې کم سینیر کلاډیان دي ای په دغه میټینګ کې ناستو. میټینګ کې د پاکستان د کرکټ بهترۍ دپاره، د پاکستان کرکټ ټیم بهترۍ دپاره څه سجیشن پیش کړل شو چې کله د فخرزمان نمبر راغی او فخرزمان نه تپوس کړل شو چې ته د پاکستان ټیم بهترۍ دپاره څه او د پاکستان چې کم پاست کې کم پرفارمنسز د هغې وجه څه ده. نو فخرزمان ولا ډېر سپینی او ډېر صفا الفاظو کې ویلي دي. فخرزمان ولا ویلي چې منم زموږ په ټیم کې تیر شوي څو کالو داسې بې اتفاقي ده، ګروپ بندي ده، یونټي زموږ په ټیم کې نشته دی، یو بل سره ورورولي نشته دی، نا اتفاقي چې کوم ده زموږ په ټیم کې انتهایی زیاته ده. خو بل طرف له منم چې د پاکستان کرکټ بورډ کلاډیانو غلطي ده، خو بل طرف له د پی سی بی د خپل سیسټم هم ټیک کړي، پاکستان کرکټ بورډ د خپل سیسټم هم ټیک کړي. د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم ډایریکټرز دي دا ټیک نه دي چې پکې څه ټایم فخرزمان دا خبره شروع کړو پکې یو ډایریکټر راپاسېدو او محسن نقوي ته وی چې نه جي محسن نقوي هغه ټایم په میټینګ کې موجود نو، خو په کال باندې په لایف کال باندې هغه هر څه اورېدل. نو هغه ولې وی ډایریکټر چې نه جي فخرزمان دروغ وایي او هر څه زموږ د طرفې ټیک ټاک دي. فخرزمان ولې وی څنګه ټیک ټاک دي؟ فخرزمان ولا پوره ثبوتونه ورکړل. فخرزمان پرې راپاسېدو. فخرزمان ولې وی چې ما سی پی ایل نه 30 غنټې ټریولینګ کړی او په سبا تا ماله میسج وکړو چې سبا رستا فټنس ټیسټ دی، چونکې ما پکې ریسټ اړو نو کو دا د ستاسو څنګه منیجمنت دی، ورک لوډ منیجمنت سیسټم د ستاسو فیل. ما 30 غنټې سفر کړی او په سبا مې تاله فټنس ټیسټ درکړو چې ما پاس هم کو، هی کې زه فیل نه شوم او که چېرې زه فیل شوی وم زه ستړی راغلی او ماله ریسټ دپاره ډو ټایم میلاو نه شو. 30 غنټې چې سړی ټریولینګ وکړي، کله په یو ایرپورټ ویټینګ، کله په بل ایرپورټ ویټینګ او بیا په سبا د هغه فټنس ټیسټ دي. ښه دا خبره یې ورله وکړه. بلې ورله وي چې سی پی ایل لپاره ما تا نه ان او سی وغوښته، ما تا له میسج کړی، تا تر اوسه پورې د هغې جواب ما ته نه دی راکړی. ډایریکټر لی په صفا د محسن نقوي په مخ کې ووي چې ته مطلب تا له مونږه میسج وکړو، ته مونږ له د هغې جواب نه راکړې، تا نه مونږ ان او سی وغواړو، د هغې جواب ته مونږ له نه راکړې، ستاسو ورک لوډ منیجمنټ فیل دی. ښه بیا یې ورله وي بي پي ایل لپاره ما تا ته میسج کړی، د بي پي ایل د ان او سی دپاره د هغې میسج لا تا تر اوسه ریپلای ماله نه ده کړی. د سی پی ایل لپاره مې درله میسج وکړو، د هغې جواب تا نه دی راکړی. د بي پي ایل لپاره مې درله میسج وکړو، د هغې جواب تا نه دی راکړی. پاکستان بورډ لوبغاړو ته د لوبغاړو په نظر ګوري نه. فخرزمان ولا په صفا الفاظو کې په میټینګ کې وي چې تاسو موږ د کلاډیانو په نظر ګورئ نه، تاسو خپل مطلب خپل کار سره کار لرئ نه، تاسو چې کم کار دی هغه ټاسک تاسو کوئ نه، موږ ته د کلاډیانو په نظر ګوره نه. ډومبې تاسو خپل سیسټم ټیک کړئ، د بورډ چې کم ډایریکټرز دي، د بورډ چې کم انټرنل ایشوز دي تاسو ټیک کړئ. موږ له په وخت ریسپونس نه میلاویږي، که موږ ان او سی وغواړو یا د موږ څه بل څه ایشو وي، د سیلري ایشو وي یا څه نور څه مسایل وي، د هغې ان او سی موږ ته نه میلاویږي. موږ هم کلاډیانو، موږ هم وایو چې مختلف لیګونو کې گیم وکړو، موږ هم وایو چې کرکټ وکړو، موږ هم وایو چې پیسه وګټو. تاسو د هغې جواب موږ ته راکوئ نه، زموږ سیلریز ایشوز راشي، زموږ ان او سیز ایشو راشي، د هغې جواب تاسو موږ له نه راکوئ. نو خامخا د هغې اثر چې کوم دی په ټیم کې په کلاډیانو باندې پرېوځي. کلاډي ډساپوینټډ شي، هغه نه بیا هغه رنګ گیم کېږي نه چې تاسو موږ خوشحال ساتئ، زموږ ذهن به کولو وي، زموږ ذهن به زموږ به ټول فوکس د گیم طرف لای. صفا الفاظو کې ډېرې سپینې خبرې ورله کړي دي. فخرزمان د پاکستان کرکټ بورډ چې کم ډایریکټرز دي هغه یې لجي. نو واحد پښتون داس په دغه میټینګ کې نور هم کلاډیانو، خو چا هم بس ها سره ها میلاول او نا سره نا میلاول، خو چې کله فخرزمان ته مایک ورکړی شو هغه پې پوره د زړه بړاس وی.